अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो او زه اشفاق بنگش یو ځل بیا تاسو ته پیښور نه چې کوم کیپټل ریپورټ دی هغه په پروګرام کې تاسو سره یو ځل بیا مخاطب یم او دغه پروګرام به پیښور نه ان شاء الله تاسو هر اتوار باندې ګورئ او په دغه پروګرام کې به زموږ کوشش دغه وي چې دغه څنګه د خیبر پښتونخوا چې کوم اعلی چارواکي دي د هغې چې کوم کارکردګي ده هغه ریپورټ هم تاسو ته مخې ته وړاندې کیږي هغه سره سره د اولس چې کومې ستونزې دي هغه ستونزې هوارولو کې کوشش او هغې خبره چې کومه ده اعلی حکام ته رسولو کې به مونږ د یو پول کردار ادا کولو کوشش کوو په دغه پروګرام کې چې کوم دا کیپټل ریپورټ دی پیښور نه به دا به تاسو هر اتوار ګوري خو په دغه پروګرام کې زمونږ چې کوم ولسي مسایل دي هغه سره سره بیا هغه کارونه هم بنشندهي کوو چې کومه کارونو کې کوتاهي کیږي او خاص کر چې هغه باندې د حکومت یا چې کوم د ولس پیسه چې کومه ده په ټیکس مد کې چې کوم ولس ته ورکوي هغه پیسه باندې که هغه غلط استعمالیږي نو هغې کوشش به کوو چې هغه کې مونږ خپل یو کردار ادا کړو دغه پروګرام کې مونږ یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو چې دغه پروګرام کې به تاسو پیښور نه انشاءالله ښه پروګرامونه هم ګورئ او دې سره سره د دې اواز تاسو هم جوړېدی شي چې چېرته کې هم څه هغه وي تاسو مونږ سره رابطه هم کولی شي نن پروګرام کې زموږ کوشش دغه دی چې تاسو څنګه ګورئ چې پیښور کانا ټول ملک کې بلکې چې کومه دنیا کې یو لهر روانه د کرونا صورتحال له وجې ډېرې زیاتې پریشانۍ مخې ته راغلي دي ته څنګه دوباره یخنیانې شروع کېدو سره یو ځل بیا دا لهر زوره وړی دی بل طرف ته که یو طرف ته یخني چې کومه سیوه کېږي بل طرف ته سیاسي درجه حرارت هم ډېر په تیزۍ سره ګرمیږي پیښور صورتحال تاسو مخکې دی پیښور کې د تجارانو دې حوالې سره هم کړو چې موږ به دوکانونه نه بندو لکه د کرونا ایسوپیز حوالې سره هغې مذاکرات هم روانو د ضلعي انتظامیه سره چې په دې حوالې سره څه مخې ته راځي چې دغه دوکانونو کې لاکډاون یا سمارټ لاکډاون په حوالې سره هغې څه خدشات لري بل طرف ته چې کوم سسته بازار شروع شوي و پیښور کې انصاف سسته بازار د هغې څه صورتحال دی هغه هم تاسو ته په دې پروګرام کې وړاندې کوو چې په هغې حوالې سره خلک ولس څه وایي چې آیا هغه کامیاب طرف ته روان دي او که نه هغې کې اوس هم مسلې شته یا هغې څه فایده ورنه کړه هسې په هغه باندې چې کوم سبسډي ورکړی شوه هر یو ټیموز ته یا تحصیل په سطح باندې چې هغې څه فایده ونه رسېده هغه پیسه هم ضایع شوه په دې حوالې سره به نن پروګرام کې زموږ موضوع وي او کوشش به کوو په دغه کې چې کوم ولس یا د اعلی کوم تنظیمونه دي هغوی خبرې او هغه سره سره بیا د پیښور چې کوم ضلعي انتظامیه مشر دی کمیشنر هغه سره به کوشش کوو چې هغې سره دا خبرې اترې وکړو او تاسو ته دغه ټول صورتحال مخته راولو نو موږ سره اوسئ په دې پروګرام کې انشاءالله تاسو به دا پروګرام خوښیږي جی ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې یو طرف ته خو موږ کرونا ایسوپیز حوالې سره هم لکه دوی وایي چې موږ دلته کې هغه نشو کولی خو بل طرف ته که تاسو ګورئ چې دې ځای کې چې کوم دوکانونه دي هغه تاسو کته هم چې بار یې راویستي دي نو بار راوستو سره لکه یو خو الریډي تجاوزاتو یا انکروچمنټ هغه راځي خو بل طرف ته چې کوم رش دی هغه هم په همدې وجې نه هم سیوا کېږي خو دوی وایي چې عام خلک کوي نو دا به څوک کوي السلام علیکم څنګه یو طرف نه خو تاسو لغه موږ کوو چې کرونا وجې نه دو لاکډاون کې راشي نو ته ډېر زیات مشکلات دي خو بل طرف ته چې حکومت کوم د انکروچمنټ خبره کوي نو خو تاسو په خپله کوئ بار ته د هغه روباسئ دوکان نه بار ته نو دې منې به څه کېږي نو دې لپاره چې کوم دی که نه مکمل صحیح سیسټم پکار دی جی د ګورنمنټ د طرف هم صحیح اقدامات پکار دي داسې نه چې یو ورځ وشي او بیا چې کوم دی په بله ورځ ټول سیسټم ختم شي که نه نو ګورنمنټ د طرفه څه اقدامات وشي نو بیا به ټیک وي که نه خپل موقف دی چې صحیح سیسټم وی خو بل طرف ته تاسو کتی شي چې که دغه روډ باندې ځای نو یو شمېر همدغه شانتې تقریبا څه اته فوټه الریډي دغه بازونه بند دا خو تاسو ته مونږ صرف د یو بازار صورتحال ښیو صدر کې همدغه شانتې په هر ځای کې پیښور کې چې کوم بازارونه دي خیبر بازار مین بازار دی بیا صدر بازار دی همدغه شانتې
نور وړو کې کوم بازارونه دي په هر ځای کې دغه شان انکروچمنټ سیستم چې کوم دی هغه روان دی. موږ سره اوسئ دغه تاسو ته موږ یو اړخ وښولو، بل طرف ته چې کوم سسته بازار دی یا نور تجرانو باندې کوم موقف دی په دې حوالې سره هغې څه وایي نو هغې سره مو خبرې کوو. موږ سره اوسئ. بازار کې خود 2-3 سالونه دي یار، په دې باندې څه شی کېږي؟ ټماټر هم دوره بیکاره کوالټۍ والا دي چې په دې قیمت باندې خو بورډ کې ملويږي. یاره جی دلته خو په 178 روپۍ چر کیلو ورکوي، هلته خوا کې کور کې بس په 180 روپۍ ملاویږي، دا 15 روپۍ فرق دی. یاره جی سسته بازار راغم او 850 روپۍ تروړه ملو شو. 800 روپۍ وړو ریټ ته جی هلته وړو 850 دلته 800. جی ګران کتونکو دا وخت کې زموږ کیپیټل ریپورټ کې تاسو وګورئ چې موږ سره د بازار د پیښور چې څومره د خیبر بازار دی، صدر بازار دی یا نور چې کوم دي د دې چې کم تاجر برادري ده هغې مشران موږ سره ولاړ دي. دلته کې مختلف ایشوز چې کم دي هغه راځي، خاص کر موږ تاسو ته هغه په ګوته کوو چې یو خو دلته کې د مختلف ایشوز دي د انکروچمنټ تجاوزات سره کرونا له وجې نه هم دي د پریشانه دي، مختلف خبرې چې کم دي روانې دي د کونه سیل شوي دي. په دې حوالې سره خبرې کوو مختلف کسانو سره. پهله تاسو خپل لږ تعارف وکړئ او شارټ خبره وکړئ. ظفر خټک نه میګما د تاجران پېښور سټي پریزیډنټ یم. SOP نه د داوی چې تاسو موږ ته ټیکسز نه راکاو، کرونا را باندې خپل راغله او بل طرف ته جی دا سیول اداره دا جی پلانې ټیکس دا پلانې ټیکس یعنی د بے شرمه او د نانصافه او د ظلم انتها ته ګوره چې سرکار ټو سرکار په خپل کې میټینګ نه کوي. که د کنټونمنټ مشر دی کنټونمنټ مشر هم ناسته او دلته د اوقاف ډي جي یا د اوقاف سیکرټري ناسته. دوی د یو میټینګ کال کړې وه. زما الحمدلله پریزیډنټ صاحب ولاړ دی د خیبر بازار، سیکرټر صاحب ولاړ دی او نور کیبینټ ولاړ دي. دوی به د هغوی سره خبره وکړي چې به سلوشن به څنګه راوباسو. دا خو کلي دهشتګردي ده. بل طرف ته اوس حکومت دا هم وایي چې یاره موږ فوټپات یا د دوکانونه چې کم بار راوتي دي هغه کولو خپل حدود چې کم دی راولو هغه دپاره پیسې مختص شوي دي. تاسو څه وایي چې هغه صحیح نه کوي؟ مونږ د تجاوزاتو پرون هم خلاف وو، نن هم خلاف یو. مونږ حکومت ته په خپله درخواستونه ورکوو چې تجاوزات صفا کړه. څه کوي دکاندار چیړم خو چاوړي والا نه چیړم، دکاندار چیړم خو هغه سړی چې کم هغه ته پیسې ورکوي، کم چې د کنټینمنټ بورډ TGR والا دي، کم چې د کمیټې TGR والا دي هغه نه چیړي دکاندار. بالکل مونږ د دې ملک دپاره مونږ هر وخت مونږ په خپله په صدر کې د TGR په نوم باندې مونږ فیسونه ورکول. د انعام کریم سټیشن کمانډر بریګیډیر هر راغلی او هغه مونږ ته شاته کې مونږ شاته کړي دي. مونږ ټول عمر ټول خار دوی مونږ دوی سره ومنله. بله خبره کرونا ده، ګوره کرونا مونږ اوس هم وایو چې دوی د شادي حالو د بندېدو اعلان کړی دی چې دا به بندي دي کې به 300 کسان کوي. مونږ دا وایو چې د شادي حال سره دا زمونږ معاشي قتل دی، هغه سره 45 کاروبار منسلک دي. سره غوښه ده، هغې سره سبزي ده، هغې سره الکترانیک جولري کپړې سپلې آرټیفیشل وغیره وغیره څیزونه دي او هغې سره بیا لکونه ورکران دي. هغه ځوانان به بچي زمونږ چېرته دي. کورونا متعلق 21 مارچ باندې زموږ حکومت سره پورا تعاون کړو او 15 میاشتې زموږ دا ټول تاجر برادري پوره تعاون کړو او مزید به موږ SOPs باندې پوره عمل درآمد کوو. خو هغه عمل درآمد سره ما دپاره نه دی پکار، هغه عمل درآمد سرکاري افسرانو دپاره هم پکار دی، هغه سیاسي کسانو دپاره هم پکار دی، هغه عمل درآمد شیعاګانو د محرم کې هم پکار و، هغه عمل درآمد جلسو کې هم پکار دی. ٹھیک شو. بل طرف ته لکه حکومت تاسو دوی وایي چې اوس څومره پورې دوکانونه دلته کې اوقاف او د کنټونمنټ بورډ لاندې راغلي څومره دوکانونه دي؟ دی کې جی د پېښور کې 3 پوینټه دی، فرسټ دا کې 3 پوینټه سیل کړي دي، کې صدر کې 8 دوکانونه دي، ډبګري ګارډن کې هم تعداد لږ سیوا دی او زما په خیبر بازار کې تقریبا 100 پورې دوکانونه سیل شوي دي او د 100 دوکانونو کې تقریبا هر دوکان کې 15 ملازمین. دا څه وایي چې ولې سیل کړي؟ دی خپل بدا دا بیانوي چې دا جایداد چونکه د اوقاف دی او اوقاف دلته 2 قسمه اوقاف دي، یو مسلم اوقاف دی یو هندو اوقاف دی. زما خیبر بازار جایداد چې کوم دی هغه هندو اوقاف دی او د اوقاف پلی دا ده چې دا ټرسټ اداره ده نو دې باندې هېڅ ټیکسز نشته او کنټونمنټ بورډ پلی دا ده چې دا چونکه د کینټ ایریا ده نو په دې وجه دوی به موږ له پراپرټي ټیکس راکوي. زما مدا دا ده چې دا د دوه ادارو یو بل کې جنگ دی. زما اوس دا کنټونمنټ بورډ سیل کړی دی، دا کنټونمنټ بورډ
اتوار په شپې لکه پیر اتوار درمیاني رات شپې 12 بجې بغیر څه نوټسه سیل کړی دی. زما دومره شریف تاجر دی چې څلورمه ورځ ده هغوی دلته بهر نور ته ناست وي. زه یو بل مدام پیش کوم، ستاسو شکریا چې تاسو ایوټي راغلی. دوی چې ټکسونه غواړي تاسو یو واضح فرق وګورئ. صدر روډ وګورئ چې صدر روډ هم دوی له هماغه ټکسونه ورکوي او خیبر بازار هم وګورئ. صدر روډ کې دوی دومره فیسیلیټیشن ورکړی، زما نن لایټونه بلېږي. دا اوقاف کوم دوکانونه دي، ستاسو کیمرامین هغه دی، زه کیمرامین ته خواست کوم دا لاندې دوکانونه چې کوم دي دا زما دوکاندارانو سره دي، هغه ویل فرنش دوکانونه دي. هغوی باندې خرچه چې کم کوي نه زما دوکاندار کوي، اوقاف نه کوي. بره بلډینګ چې کوم دی وکیلانو سره دی. کم حال دی وکیل؟ د وکیل افسوس خبره دا ده چې دومره افسوس دی چې د وکیل دغه نه سیل شوی. دا لکه دا یو وکیل بالاخانه سیل شوی، زما تاجر دکان سیل شوی دی. مخته به ځو، مخته به کوم چې ایشوز دي موږ د حوالې سره نن خبره هم کوو. بیا به چې کوم د پېښور کمشنر دی هغه سره به د خبرې ټولې مسلې وچتوو. جی قدرمنو، څنګه تاسو ته موږ ویل چې دا زموږ وړومبنی پروګرام ده، خو پېښور نه به تاسو دا پروګرام ګورئ. کیپیټل ریپورټ په نوم باندې زه به تاسو ته په دې حوالې سره د ضلعي انتظامیه شوه یا پېښور کوم وي به تاسو وړاندې کېږي. دې وخت کې موږ کمشنر صاحب سره ناست یو، امجد خان صاحب سره چې پېښور کمشنر دی، او په دې حوالې سره چې کوم انتظامیه امور دي هغه باندې لوی ایکسپیرینس هم لري. نو پېښور په حوالې سره هم په دې حوالې سره چې کوم ایشوز دي نو هغه باندې به تفصیلي خبرې اترې ورسره کوو. نو موږ سره موجود دی امجد خان صاحب. السلام علیکم سر. تاسو مننه کوو سر په دغه کې تاسو ته ټایم راکړ. وړومبی سوال به هم دغه وي سر چې کوم پېښور کې اوس موجوده سچویشن دی، کرونا صورتحال هم دی، بل طرف ته چې کوم تاسو سسته بازار کوشش کوئ چې د خلکو ته چینی شوه یا د نور چې کوم څیزونه دي امروزه هغه کې خلکو ته مشکلات دي، ځایمه خوا ګراني ده. نو هغه کې څومره پرې تاسو کامیابي ترلاسه کړې ده او کم اقدامات وچتوئ؟ دا څه دی چې ستاسو دا سوال به ظاهره خو ډېر وړوکی دی، خو که دا تاسو وګورئ نو دا ډېر مختلف کانټورز لري. اول په کووډ ته راشو، کوم چې ډېره ضروري خبره ده په دې وخت باندې. کومه تیر ویو تاسو کتلی و چې هغې کې څومره جاني نقصان شوی او څومره مالي نقصان شوی. مالي نقصان د کاروبارونو په حوالې سره چې کوم بندې شو نو هغه خو الحمدلله د قوم د کومک سره او د پېښور په حوالې سره بالخصوص په بیا دا ووایم چې د پېښور د خلکو د تاجر برادرۍ د کومک سره الحمدلله حکومت چې کوم و هغه د جوګه شو چې هغه وخت کې چې کوم لهر و هغه روکتام وشو او دا په عالمي سطح باندې هم د دې ډېر زیات اپریسیشن وشو چې یاره پاکستان په ډېر لږ وخت کې او د لږ وسایلو سره په دغه وبا باندې قابو واخیستلی شو. خو بهرحال چونکې هغه وخت تېرېدو د هغې سره هغه بې احتیاطي لږه سیوا شوله او دا چې اوس بیا موسم لږ یخېدو طرف ته روان شو، یو نوی ویو تاسو ګورئ انګلیش کې لفظ استعمالیږي سپایک، چې یاره په دې کې یو تیزي یو اوبراو بیا راغی او دا هر طرف ته تاسو په خپله وکتل. زموږ مرحوم چیف جسټس صاحب خدای دې وبخي، د هغوی شانتې خلک نور ډاکټران صاحبان ډېر معزز خلک د دې نه متاثره شو. مرګونه په خپل ځای باندې دي، وفاتونه کم چې بیماریانې او تکالیف دي هغه په خپل ځای باندې دي. نو د دې د حوالې سره دې ځل بیا لږ دا سیسټم مینج چې کوم موږ حکومت مینج کوي، انتظامیه بیسیکلی د حکومت یو ارګن دی که نه. نو حکومت چې په ښه طریقه دا مینج کوي نو دې ځله لږ په ګرانه په دې دا چې حکومت دا هم نه غواړي چې د خلکو کاروبار او کار روزګار چې کوم دی هغه شان بند کړی شي چې کوم تیر ځل بند کړی شوی و. ځکه چې پاکستان کې تاسو ته پته ده او بیا زموږ په دې علاقه کې خیبر پښتونخوا کې بالخصوص تاسو ته پته ده چې د ترخهګیرۍ د وجې او د مختلف آفاتو د وجې کاروبارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي او داسې لارې د کاروبار یا مواقع چې کومې دي نو دومره نه دي. نو د هغې د وجې حکومت دا فیصله کړې ده چې یاره د هرې ځلې دې هم کاروباري روانې وي چې خلکو ته روزګار میلاویږي، خو د هغې سره سره دې
چې کوم اس او پیز دي سټینډرنګ اپریټینګ پروسیجرز کوم د احتیاط لپاره چې کوم عوامل دي په هغې د په سختۍ عمل درآمد وشي. نو که تاسو ګورئ انتظامیه په روزانه بنیاد باندې بازارونو ته ځي. د اوس چې کوم ګرفتاریانو عمل دي سره د دې سوال سره جوړیږي چې دفعه 144 کې جرمونه هم لګي قید کیږي هم او دا نو دې حوالې سره انتظامیه چې کوم هلې ځلې شروع کړي دي په هغې حوالې سره هم وایي چې هغه کې عوام تعاون کوي یا عوام یې نور پرېشر هغې کېږي. اوس دې کې دوه خبرې دي. د څو پورې چې تاجر برادرۍ تعلق دی مونږ خو زیات تر چې کوم هلې ځلې کوو نو لکه چې څوک مالک وي مالکان وي د هغوی خلاف کاروایانې کېږي ځکه چې د هغوی ځایونه وي هلته خلک راځي نو هغوی خو د ډېر حده پورې کوشش هم کوي زموږ سره تعاون هم کوي کم ځای کې کمی وي نو ظاهره د حکومت ورځي هلته خپل اکشن هم اخلي خو عام عوام چې کم دي هغوی دا خبره دومره سنجیده نه اخلي. لکه اوس ماسک لګول انتهایي یو عام خبره ده نن سبا په 100 روپۍ په 15 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې په 10 روپۍ باندې ماسک چیف جسټس اسیم ویلي و چې پېښور کې ماسک اسیم ضروري ده ګرده وي هغه وي نو بالکل جی چې تاسو څنګه علم کې ده نو هغه حوالې سره اوس ماسک لګول چې کم دي هغه څه دومره غټه خبره نه ده خو دلته کې لکه هغه احساس چې کم دی زموږ د عوام چې څو پورې په خپله نه کړی که نه نو د حکومت والا کاروان او تاسو ګورئ تاسو کم بازار ته ورشئ کم رسټورنټ ته ورشئ کم هوټل ته ورشئ کم دکان ته ورشئ هلته کې به ټولو د حده پورې اس او پیز فالو کړي وي خو پبلک چې راځي نو پبلک چې کم دی هغه دې ته داسې ډېر زیات سنسټیو نه دی. تجارانو سره مسله حل شو چې کوم تجارانو نه منل چې موږ لاکډاون کې یا سمارټ لاکډاون کې تعاون نه کوو. دا خو به زه دا ووایم چې دا د هغوی دا چې کوم خبرې وې دا د کم علمۍ د وجې او د نه خبرېدو د وجې دا خبرې وي. حکومت هېڅ قسمه داسې فیصله نه ده کړې چې د دوی په کاروباري هلو ځلو باندې قدغن ولګوي. صحیح صرف شادي حالو کې تاسو ته پته ده چې هغه چون کې ډېر یو مجمع راجمع کېږي او جلسو کې چې هغه دې اوایډ کړی شي په هغې بندش دی او په دې شادي حالو کې یو خاص تعداد خولی دی چې هغه تعداد نه زیات نه شي. صحیح نور بظاهره چې صرف د احتیاط کول دي. تاسو ته اس او پیز ما ووایې که نه اس او پیز دا دي چې دکان کې کسان ولاړ یو بل سره فاصله کې ولاړي ماسک یې اچوي نو دا څه خبره نشته. دا تاجرانو ته ماته پته نشته چې هغوی ته دا څه انفارمیشن و یا د هغوی صحیح ترخه وه زړه نو هغوی داسې راغلل او دا خبره یې وکړه. بهر زموږ څه چې چا رابطه شوې ده نو موږ هغوی ته ویل دي. د مهنګۍ حوالې سره تاسو خبره وکړئ چې اورېدلي مې چیني هم تاسو 20,000 ټن که څومره تاسو نور پېښور ته راوړل. بالکل جی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان صاحب تاسو ته پته ده هم د دې علاقې سواد سړی دی د هغوی دا کوشش و چې یاره دا ریلیف ورشي. چیني دا پرایسز ډېر بره تلي وو نو 20,000 میټریک ټن موږ الریډي راوغوښتله کوم چې تقریبا ټول صوبه کې راورسېدله او هغه د ډیلرز په ترو باندې په 87.76 پیسې باندې اویلیبل ده په هر ځای کې نو هغه چینی راغله هغې سره به انشاءالله د مارکیټ لاندې راشي. چې کوم نوره چینی پراته وه سر لکه هغې خامخا تجاران دي هغې 110 کې یا 90 منې یا 100 کې چا خرڅوله نو هغې به څنګه کنټرول کېږي په هغې حوالې سره؟ ګوره جي داسې ده که نه چې دلته کې اوس لږ دا چې مونږ کوم سیسټم چلولی دی دا مونږ داسې ابرپټلی نه دی چلولی په دا نوي چینی مونږ په ډیلرانو باندې راغوښتي دي. صحیح د چینو په ډیلرانو باندې راغوښتي دي نو دا به یو توازن کې چلیږي د خیر سره. بل 20,000 میټریک ټن چې کم دي دا خو یو وخت پورې به وي بیا به ختم شي خو دې وخت کې هغوی هم زموږ سره خبره اتره کړې ده چې هغوی په هغه چیني کې کم هغه کې هم مونږ کم ګورنمنټ ریټ دونه هغه به هغوی ډېر سټرکټلی فالو کوي. لکه څه ټایم کې هغه د هغه ریټ نه لږ مخکې تلي بیا مونږ چاپې ولګولې ګرفتاریانې هم پکې وکړلې نو د هغوی سره زموږ خبرې اترې روانې دي. لکه دا خو داسې نه ده چې انتظامیه سره بهر نه راغلی دی یا حکومت سره بهر نه دی یو خلک دي نو موږ هغوی سره ناست شو رابطه کوو انشاءالله دغه پرابلم هم په طریقه باندې به اډرس. حضر د سسته بازار حوالې سره مختلف خبرونه هم راځي لکه څنګه سټارټ شو حکومت اقدام ته طرف ته هم ګڼلی شو خو چونکې کنټرول دومره نه کېږي دومره خلکو ته رسي نه. تاسو یو داسې حیثیت سره چې هغې خبره ډېر کوي اعلی چارواکو سره یا وزیر الله سره وي یا د سجیشن وي نو خلک چې څومره موږ رپورټینګ وکړو خلک دا وایي چې سسته بازار په ځای باندې که چیرې د عام مارکیټ ته دغه څیزونه لږ کم کړي نو ټولو ته به اویلیبل کېږي او سسته بازار کې نه کمي هم دو داخلي لکه څنګه چې 5 روپۍ فرق او 10 روپۍ فرق دپاره سسته بازار ته ځي نو عمره کرایه لګي نو دې دپاره تاسو څه تجویز دي مخته چې دا کامیاب شي؟ داسې ده جي که تاسو وګورئ که نه یو خو یو ډېر سټریک ویو چلېدلی او د انتظامیې طرف د ګورنمنټ په انسټرکشنز باندې د پرایس خلاف او پای کې انتهایي ګرفتاریانې وشولې او دغه پکې وشول د هغې سره لږه نیمه سټیبلیټي مارکیټ کې راغله هغه په خپل ځای روان دي هغه موږ نه ودرو. روزانه مجسټران صاحبانو ځي او هغوی مطلب دا دی چې د خپل حده پورې کوشش کوي چې کوم ګورنمنټ نوټیفاید ریټ وي زه دا نه وایم چې یاره سټرکټلی په هر ځای کې هغه 100% فالو کېږي خو به هر حال زموږ کوشش دی او د کافي حده پورې پکې امپرومنټ راځي ځکه چې ته محنت کې او کوشش کوې نو خامخا د هغې ثمر وي د خیره سره. دویم بیا دا د دې آګمنټ کولو دپاره
یو طرف ته مارکیټ کې سختی چې پرایس کنټرول راشي سټیبلیټي راشي ورسره دا سسته بازارونه راغلل ستاسو دا خبره په خپل ځای ده چې یاره که لرې وي نو هغه فرق بیا دومره 5 روپۍ 10 روپۍ به نه افاده نه کوي خلک نه ګوري خو هغه داسې ده چې تاسو زموږ سپاټس هم بیا وګورئ لکه زموږ یو اتوار بازار کم د حیات آباد اتوار بازار دی کم چې روټین کې د حیات آباد خلک هغې ته راځي یو سسته بازار مونږ هلته لګولی دی بل سسته بازار تاسو زموږ وګورئ نو مونږ لکه هغه ځایونه آیډنټیفای کړي دي چې کوم ځایونو ته خلک سوداګانو له راځي یا هغه لوکل ترانسپورټ په لارو باندې راځي نو په هغه ځای کې موږ سسته بازارې لګولي دي د دې سره سره چې کلم ډیمانډ راځي لکه اول پېښور کې څلورو بیا هم په پبلک ډیمانډ باندې شپږ ته وس ورسېدل داسې چې کوم ځای کې ډیمانډ راځي موږ هغه ځای ته دا ایکسټینډ کوو او د دې لپاره باقاعده پروینشل ګورنمنټ د هر بازار لپاره ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته یو کیش فلو ورکړې ده چې هغه چلی لکه تاجران چې کوم ځای راځي د هغوی سره د مدد کوي په کیپیټل کې په پیسو ورکولو کې چې چونکې هغوی سامان صحیح راوړي سهار د منډو نه ډایرکټ آکشنز نه صحیح لکه دا خو آکشن چې وشي ګوره بیا دکان ته ځي هر سړی پکې خپله منافع کوي او بیا اخر کې دکان ته رارسي او بیا کنزیومر ته رسي زموږ دا سسته بازار کې دا سیسټم دی چې دې کې کم پیرشبل آیټمز دي دا ډایرکټ د منډې نه سهار را روان شي ځکه چې هغې کیپیټل ګورنمنټ ورکړی وي سهار را روان شي او هغه راشي نو هغه حق د منډۍ په ریټ باندې وي او تازه سامان وي نمبر 1 سیکنډلی بیا دا چې کوم دی کې لوبیا وغیره څه سامان ملاویږي دا دلته زموږ غټ غټ ډیلران دي د هغوی سره موږ خبره کړې ده خدای دې هغوی عزتمند کړي هغوی زموږ سره تعاون کوي او هغوی بالکل فکس د ګورنمنټ په ریټ باندې هغه دلته کې سپلای کوي ورکوي ځکه چې دا ته په آیسولیشن کې تاسو مه ګورئ دا تاسو په دې حالاتو کې وګورئ چې ټوله دنیا کې د بیمارۍ د وجې د کرونا ویو د وجې هغه ریټس امپیکټ شوي دي بیا په ملک کې هم دلته کرونا تېره شوه کاروبارونه ورسره کمزوري شوي دي نو اوس هم دا دی دا ویو روان دی نو دا تاسو چې دا ټول شیزونه د یو بل سره وګورئ نو زما چې څومره خیال دی هر هغه سړی چې هغه سوچ لري هغه به دا ووایي چې یاره په یو مشکل حالات کې موږ تېرېږو په یو مشکل دور کې تېرېږو او په دې دور کې موږ کوشش کوو او امید دا دی انشاءالله چې د وخت سره سره به دا ټول شیزونه خپل لیول ته راځي ګیس لوډ شیډینګ هم شروع شوی سردیانو سره او ډېر زیات تکلیف عوام نو شکایت هم کوي چې په دې باندې څوک هغه نه کوي په دې حوالې سره تاسو څه میټینګ کال کړی ګیس محکمې والا چې د سردیانو کې ګیس پریشر کمی او بیا لوډ شیډینګ کیږي دا شی اوس څنګه چې بجلی کې مونږ لوډ شیډینګ پر ځای ته لوډ مینجمنټ ټکی به زیات ښه وي که نه ځکه چې ته یو شی تاسو سره یو شی څومره وي خو ته به هماغه ورکوې که نه او بیا د هغې کنزمشن که څه وایي نو ته بیا مینج کوې نو دغه شانتې د ګیس یا د بجلۍ هم حواله ده ګیس چې کوم دی په ژمي کې دی دغه ډېر زیات سیوا شي کنزمشن استعمال سیوا شي تاسو په خپله ګورئ هیټر ګریزر مختلف حوالې سره د دې سیوا شي نو اوس دا میټینګ تاسو خبره وکړله مونږ الریډي د هغوی سره د معامله په صوبایي سطح باندې شوې ده اوس په دا په ډویژنل لیول باندې بیا په ډسټرکټ لیول باندې د هغوی د نمایندګانو سره کېږي او باقاعده لوډ مینجمنټ شیډیول به جوړېږي دې کې به سی ان جي پمپونه هم بندولی شي ولې چې بیا لوډ کېږي هغه دا ټایم نه وي هغه چې لږ دا ونټرز نور ایکسټریم ته شي د هغې هغه ټایمز وي چې کله هغه ګیس سپلای هم بیا سلو شي نو زما خپل دا خیال دی چې هغه به دسمبر اینډ او جنوري سر کې دغه ورځو کې به مونږ بیا سی ان جي سټیشنز ته او بس اخر پوښتنه سر چې موجوده حالاتو کې چې کوم انکروچمنټ دی هغه باندې لکه څنګه صوبایي حکومت دی حکومت تحریک انصاف حکومت ډېر زیات په تجاوزاتو باندې و خو د اوس هم ځای په ځای باندې انکروچمنټ چې کېږي او بیا دې کې خاص کر زه به بورډ بازار خبره وکړم چې ریلوې والا ټیکه بل چاته ورکړي وي نو ټیمونه تپوس کې هغوی ما څخه د ریلوې والا سره ده دغه شانتې هر بازار کې مختلف ایشوز دغه کېږي نو دې حوالې سره څه انتظامات مخته روان دي چې دغه ایشوز حل شي داسې دی چې د ټي ایم اے خو خیر ریلوے ډپارټمنټ خو ځان له فیډرل ډپارټمنټ دی که نه هغوی یو خپل سسټم وي ټیک ته موږ ورسره کوارډینیشن کولی شو او د صوبایي چې کوم محکمې دي ټول په کوارډینیټډ فارم کې روان دي تاسو اوس کتلي وي کارخانو کې یو میګا اپریشن وشو هغه کارخانو چې تاسو ته پکې د پارکینګ ځای نه میلاوېدو اوس تاسو لاړ شئ یو سایډ ته مکمل صفا دی ښه ښکلی پارکینګ کېږي بل سایډ ته چې هغوی هغه جنګلي دوکانونه او کیبنې جوړې کړې وي هغه ټول یې دا د تیر څو کالو کې نه دی شوی امونه احتجاج هم ډېر وشو خو چونکې عوام زیاتره خلکو یې اپریشیټ کړي هغه شی ښه برابر وشو د هغې سره سره پېښور ریوایول پلان یو ډېر غټ دغه دی دا چې ته بل چېرته موقع وي بیا به تاسو په هغې پوهه کړئ د هغې ډېر کمپوننټس دي په هغې کې د پېښور فیس لفټنګ هم دی چې لکه دا دوکانونو موږ بورډونه صحیح بدلو رنګ روغن د بجلۍ دا تارونه چې کوم جمبل ډب دي دا سمول دا اوس د هغې دپاره سکیمونو دپاره پیسې منظورې شوې دا فوټپاتونه ریپیر کول دي نالو ریپیر کول دي
لکه دوباره سر نه پیښور نوی دغه شانتې پای کې یو پایلټ پروجیکټ په پیښور سټي کې د ټریفک دپاره لانچ شوی دی او هغه نیم کمپلیټ شو 60% 40% پاتې دی بجټ هغه فنډز راغلل هغې حوالې سره مونږ دا روډز فساد ټو فساد دغه کړل میټل کړل او ورسره هم پکې د ټریفک دپاره دا یو ټرنز په داسې ځایونو واچول چې خلکو ته نه کېږي دا شپږ زونو کې پیښور ډسټریبیوټ دی او دا ټول به انشاءالله بل کاله پورې مکمل کیږي نو داسې ورسره دې لپاره پیسې الوکیټ دي د دې لپاره الوکیټ دي په ټایم ریلیز کیږي او دا ټول روان دي د پېښور ریوایول پلان لاندې انشاءالله دا به تاسو ته پر روان کال کې دا ټول هر سره ښکاري شي د خیر سره صرف د پېښور سټي دپاره پېښور سټي دپاره او بیا چیف منسټر صاحب دا ویلي چې پېښور سټي کې یو ځل دا سر ته ورشي دا بیا په هر ډسټرکټ کې ریپلیکیټ کیږي دې لپاره څومره پیسې پېښور ډسټرکټ دپاره مختص کړي یار دا خو مختلف مدونه دي خو د دې بیسک تیم چې کوم و که نه د پېښور ریوایول پلان هغه دا و چې لږ انویسټمنټ او زیات کار لږ ډېر کارونه پیسې نه غواړي مطلب ته اوس دکاندارانو سره خبرې وکړې تاجرانو سره خبرې وکړې دکانونو له یو خاص مخصوص شیډ ورکړې د هغوی بورډونه په طریقه کې مخې نه ګن لرې کې دا خو پیسې نه غواړي فوټپات ټیک کول دي هغې ته بجټ ریلیز دی روډونه فساد ټو فساد میټل کول دي هغې ته بجټ ریلیز دی دغه لګول دي دا ټرافیک دپاره سګنل لګول دي هغې دپاره پیسې چې کومې دي هغه مختص شوي دي یا داسې بل ځای کې څه کار وي نو دا میجر د دې خپل کمپوننټس دي هغه ایز ا هول خو په دې پوزیشن کې دا ټایم نه تاسو ته هغه لمسم اماونټ ویم خو به هر حال دی کې کار ښه تیزۍ سره روان دی او تقریبا په میاشت کې یو ځل خامخا د وزیر اعلی صاحب سره او په 15 ورځو کې یو ځل د چیف سیکرټري صاحب سره د دې میټینګ کې ډېره مننه جی ګرم کتونکو تاسو زموږ نننی کیپټل چې کوم رپورټ دی هغه حوالې سره تاسو کمشنر صاحب د پېښور کمشنر صاحب خبرې واورېدلې چې کوم تاسو خبرې وي یا ستاسو کوم شکایت و هغې کوشش وکړو چې هغه هغې مخې ته کېښو او هغې حوالې سره یو ښه خبره مخې ته دا هم راغله چې راتلونکي کال پورې هغوی یو کال دا پروجیکټ دی چې پېښور کې دوباره نوې سر نه چې کوم فوټپاتې دي یا چې کوم دې ځای کې یوټنې دي یا د رشک چې کوم سیواله دي یا تجاوزات یا چې کوم خلک کوي هغې مکمل خاتمه چې کومه ده یو کال کې دننه بوشي او د پېښور چې کوم نوې روټ دی هغه به ښکاره واضح شي نو دا هم یو ښه خبره ده پېښور خلکو دپاره حوالې سره ګیس حوالې سره یا نور چې کوم تاسو واورېدل یقینا ستاسو به دا پروګرام خوښ شوي انشاءالله نوی پروګرام سره به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه ساعته پورې غواړم تاسو نه اجازت د الله په امان